یو چا پوښتنه کړې ده خاوند د ښځې څخه څومره اندازه مسافر کېدلی شي، یعنې څونه وخت د خاوند د خپلې ښځې څخه مسافر کېدلی شي. نو اوس به راسو جواب ته. ای زما عزتمندو ورونو، خاوند د خپلې ښځې څخه 4 میاشتې مسافري کولی شي، یعنې 4 میاشتې اجازت سته چې دی مسافر شي. خو افسوس ځای دا ده چې نن سبا ځوانان دي په ایران او په خارج کې په کلو مسافر دي او ځوانې ښځې یې پرېښي دي په خپلو کورو کې. بعضې کسانو خو د خپلې ښځې د خسر کره پرېښي دي، بعضې په خپلو کورو کې پرېښي دي، د لیورو سره دا ښځه اوسي، خو دی په خارج کې مزې کوي، د په خارج کې ساعت تیر وي. په خارج کې داسې دفترونه څه چې هغه د زنا او دفترونه دي. الله دې دین ځنو وساتي موږ تاسې ټول، د دې ساعت تیر وي. دا بدبخته ظالمان ځوانان یا خو به له سرې ښځې نه کولې، کېدای شي د ځوانانو هلته ساعت تیر وي. خو افسوس د دې ښځې چې دي هغه دوی ته په انتظار ناستې دي. هر څونه چې تقواداره سړی وي هغونه شهوت زیات وي، او هر څونه چې تقواداره ښځه وي هغونه شهوت زیات وي. نو ښځه تر 4 میاشتو هغه خواته تاب نه لري د شهوت. نو د خدای په لحاظ یا ښځې د ځان سره بوځئ یا یې طلاق کړي چې بل ځای خو واده وکړي. ستا په انتظار 2 کاله 1 کال 3 کاله ناستې وي، ځواني تباه شي، ځواني ختم شي، نو طلاق ورکړي چې بل ځای واده وکړي، او یا یې د ځان سره بوځي او یا خپله ورته راسي. کم سے کم په 4 میاشتو کې یو وار د خپلې ښځو ته راځئ. داسې مه کوئ. دا منم چې دا قید نسته ورسره چې خاوند به ښځې سره په څونه اندازه جلا کېدای شي یا په څونه مسافري کولی شي. خو اوس وخت د فتنو ده. څنګه ته خپل ځان ته وګوره، خپل په ګریوان کې وګوره، سته په کلو مسافر یې، آیا ته دا خپل شهوت کنټرولولی شي؟ نو ښځه هم دغسې ده. که چیرې ته هلته ساعت تیر وي، نو دا ښځه غریبه خو ستا په انتظار ناسته ده، نو ته به څه وخت ورته راځې؟ نو د خدای په لحاظ سره زه ځوانانو ته وایم چې داسې مه کوئ. یا ښځې خپله ځان سره بوځي خارج ته، او یا طلاق ورکړي چې بل ځای واده وکړي، او یا په 4 یا 5 میاشتو کې خپل ځان ورته رارسوئ. داسې مه کوئ.